رب العالمین قرآن شریف کے فرمائی مسلمان تا چے اے مسلمانا زمانہ سوالو کا و زمانہ اغوالا او دا اعلان اللہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مبارک چبکی وقال ربکم ادعونی ستاسو رب دا فرمائلی دی چی زمانہ اغوالے زمانہ سوالو کے استجب لکم نستاسو دا سوال بقبول کم ستاسو دا غختن بدر کم او بیا ورپسی اللہ دے دعا تا عبادت ویلے دے او زورن ورکی ان الذین یستکبرون عن عبادتی دعا دا عبادت تو چې سو کو سوال نه کوي کبر کوي زما دغه عبادت نه قبلای او ما نه غوښتنه نه کوي نو الله فرمایي سيدخلون جهنم داخرین دا خلق بخوار او ذلیل جهنم ته داخل شي انسان نه چې غوښتنه کوي دی په خپه کېږي که ورسره وي موت ته غواړي نو بیا هم په خپه کېږي او اللہ پا غختنا خوشحالیگی بلکہ چھ نغوارے نو خپا کیگی دا فرق شو انسان سر بمالمی او ستا حق بم پہ پوری کہ اخپل حق تغوارے بیام خپا کیگی و سر بڑیر شیوی او چھ تغوارے نو بیام خپا کیگی او رب العالمین نا چھ نغوارے خپا کیگی وی مانا خام خواہ غختنا کوا مانا غوارے که نغوارے نو بیا خپا کیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا تا دا عبادت مغز ویلے دے وکا سمر عبادتون چیری دا پا دعا مشتمل دی دعا دا اللہ پا دربار کے دا خپل عاجز اظہار دے دعا عبادت تے مانے او سلی تا پوسو کو جدا دعا وال عبادت تے میں دعا خو یو عبادت نه دی ډیرو عبادتونو مجموعه ده ځکه سړی چې د الله نه غوښتنه کوي او لاس اوچت کړي نو ځان عاجزه ګڼي د بل نه چې څوک غواړي دی ځان کمزورې عاجزه ګڼي نو ځان عاجزه ګڼل دا یو عبادت شو او چې د چا نه غواړي هغه لوی ګڼي نو خدای دې لوی وګڼه دا د دویم عبادت شو ځان دې عاجزه وګڼه او اللہ دے لویو گانا دو عبادت شو دریم چراوے خدای راکا دا سوال چکے دا بیل عبادت تے دا سوال دا اللہ نا دا اللہ حکم منل دی دا اللہ تابعداری دا ذکا اللہ وی ادعونی مانا غوالے نو دا اللہ حکم منل بیل عبادت شو دری شو سلورم زان محتاجہ گانے چیزا خدای تا تاجت منیم دا سلورم نمبر عبادت شو او پینزم دا دے یقین چے اللہ دا ہر سیز مالک تے لکہ ہر سیز کے چستا کار دا بل سیز ننا پورشن و اللہ تا رجوع کے قرآن شریف کے اللہ فرمائی وے کافران دی دا چے کم خدای سر شریکان گنی کافران کی دیم پا دریاب کے پکشتے کے سواری بھی او زل طوفان راشی نو آغا خپل بوتان تے یری بیا التا آواز اللہ تا کہ یا اللہ مونگ بچ کے کہ دا مخلوق نا پورشی نو ارسلے بیا اللہ تا چغوئی نو دا دی یقین دی چے اللہ سر ہر سشتا دا دی عبادت شو چے دا دی یقینی چے اللہ سر ہر سشتا او یو بل عبادت تے پکے دا چستا دا یقین دی چے اللہ مالا چے غوالم را کئی دا دی پا اللہ یقین دی نو گور اخپلا جزید آیا وشوا اللہ لوے گنن دا دوشو دا اللہ نا سوال دا اللہ تابعداری دا دریشو زان کم اخپل آغا چه زان محتاج گنل دا سلور شو او اللہ دا طول سیزنو مالک گنل دا پینزشو او بیا دا یقین ساتل چه دا اللہ نا غوارم مالا اللہ را کئی دا شپگ عبادتو نشو نورم پکشتکلتے ادا کہ دادم یقین چه دا ما دا آواز اللہ ہوری دام عبادت تے او دادم یقین چه اللہ ہر دے موجود دے او پا میں علم شتا دیم عبادت شو نو کمونگ دا لٹونو دا اتو عبادتونو مجموعہ دا دعا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا تا عبادت ویلے او دا عبادت مغزی وطا ویلے دے ولی وطا دا عبادت مغز وی
ځکه دعا کې عاجزي ده چې ته څومره عبادتونه کوې بې د عاجزۍ نه نامکمل دي. که موږ مونځ کوو نو مونځ په دعا او په عاجزۍ مشتمل دی، او که ته حج کې هغه ټول عاجزي ده، او که روژه نیسې نو دا دې د خپلې عاجزۍ اظهار وکړه چې خدای زه ډېر کمزور یم، چې ته وایې لږه تنده تېروه ستا دپاره تېروم. زورور سړی داسې چا نه کوي چې څوک ورته وي لږه تنده تېره کړه او دې تېروي. او مال ورکول دام دعا ده، دام په دعا مشتمل دی. زکات ورکول ولې دا عاجزي ده، دعا عاجزي ده. الله حکم کوي دا مال ورکا، نو چې بل چاته حکم وکړي چې راوړه دومره مال او یې ښه مانه غواړې ته به راوړې، او چې مونږ الله وي دومره حصه ورکه دومره ورکه او مونږ وایو ښه الله ورکوو، دا تا د خدای په جناب او په دربار کې ځان عاجزه وګڼو. نو چې څومره عبادتونه دي بغیر د عاجزۍ نه او بغیر د دعا نه او بغیر د الله د طلب نه، هر عبادت کې د الله طلب دی، هر عبادت کې الله ته رجوع ده، بې د دعا نه ټول عبادتونه نیمګړي دي. ځکه حضور پاک مبارک دعا ته د عبادت مغز ویلی. زمارونو دعا چې سړی کوي د دعا دپاره یو څو شرطونه دي. یو شرط خو د دعا دا دی چې زړه به حاضر ګڼئ، ځکه حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان الله لا يقبل عن قلب لاهٍ غافل، چې د انسان زړه غافلی یو دی الله ته سوال کوي دا دعا خدای نه قبلوي. لکه مونږ یو گردان جوړ کړی دی، یو ګوټم لګولی چې مونځ کو خدای مو بخیر مور پلار او فلانکې او فلانکې اخره پورې یو ټکې ووایو، هېڅ خبر نه شو چې مونږ څه ووایو. د زړه نه نه ده، د خولې نه دعا ده. نو چې د زړه نه دعا نی او د خولې نه دعای دا خدای نه قبلوي. حدیث کې راځي ان الله لا يقبل، خدای نه قبلوي عن قلب، د هغې زړه نه چې هغه غافلي توجه یې نی، زمونږ د زړه توجه نی، گردان او یو ګوټه رټم لګولې ده بس اقه په خوله وایو او مونږ وایو دا خدای قبوله نه کړه، نه د زړه نه دعا دې ونه کړه. بلکې یو حدیث کې راځي چې دا کمې دعاګانې د زړه نه نه دي، دا بره الله ته چې وخیږي نو فرشتو ته الله وایي دا دې سړي له په دې مخ واپس ور وغورځوئ. نو د دعا دپاره یو شرط دا چې د زړه نه به دعا کړي. یو بادشاه په لاره روان و، یو سړی په سترګو ړوند دی ناست دی. د دې سوال مختلفې طریقې دي. نو دا سړی په دې بازار کې چغې وایي یا خدایه سترګې، یا خدایه سترګې. دې کې غرض نو چې سترګې دې ما ته واپس شي، خو غرض یې دا و چې خلک زما د اواز اوري چې دا سړی خو ړوند دی، نو څه پیسې به راکړي. نو چې خلک به تلل پیسې به یې ورغورځولې. بادشاه هوښیار و، اپاس سوړو چې اواز یې واورېد یا خدایه سترګې وي دا څه معنا؟ وی دا صاحب یو ړوند دی او د ډېرې زمانې دغلته ناست دی سوال کوي او دا چغې وایي چې خدایه سترګې. نو خلک پیسې ورکوي. وی کوم ځای ناست دی؟ وی هغه ځای. وی ړونده د څونه مودې نه چغې وایي چې خدایه سترګې. وی صاحب د دومره کالو نه او سترګې درته میلاو نه شوې؟ نه. وی ښه زه واپس راځم که سترګې درته نه میلاو شوې نو سرمن دی وباسم، وجدم دی او سپی یې پې مقرر که چې دنه ونه خو دی سړی درنه ونه تښتي. چغې جوړې کړې خدایه سترګې، خدایه سترګې او مقه چغې وایي چې بادشاه واپس راغی سړی په سترګو جوړ شوی. چا بادشاه نه تپوس وکړه دا څه دم دې پې واچو، دا څه چلو؟ وی مخکې ده د سوال دپاره دا سترګې سترګې کولې، د غرض په دې کې نه و چې ما ته سترګې میلو شي. نو خدای پاک د ده حاجت نه قبلو. او چې اوس ورسره د خپل سرمن د استو یره شوه او د مرګ یره شوه، دړنه یې چغه وواله خدایه سترګې ګورې کبې برا نه کړې خو سړی راځي او لالی مې ولکه د ساوي رانه پوستکې وباسي، دړنه یې خدای ته چغه وواله، دله خدای چغه قبوله کړه نو سترګې وله ورکړې. د زړه نه دعا چې د زړه نه دا کنکشن الله سره میلاو کړي، دا د نیکانو دا دعا ولې خدای قبلی؟ د دې خو یو دی چې دا نیکانی د نیک سړي دعا قبلیږي، یو خو دی. بل د دعا په طریقه پوهېږي، د دعا د آداب و خیال ساتي. او دریم دړه نه خدای ته دعا کوي او د عبادت نه پس دعا کوي، په مخصوص اوقاتو کې دعا کوي، نو ځکه خدای د دې خلکو دعاګانې قبلوي. دړه نه دعایي، دړه نه چې د حضور پاک دعاګانې به ولې قبلې دی؟ د زړه نه به دعا وه، الله سره ډایرکټ کنکشن به و بس. نو چې خدای سره د څومره کنکشن او تعلق نږدې کا هغه مره به د خدای دعا زر قبلی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه مور وه، مور کافره و مشرکه وه، او حضرت ابو هریره خو صحابي دی جلیل القدر،
چې کور ته بلال مور به پسې چوکه راواغېستا وی دا د پلار نیکه دین دې پرېښی دا واپس قبول کا. ای مورې ما خو ډېر ښکلي دین قبول کړی دی، زه خو یو الله منم، او دا کومو بوتانو ته چې تاسو سجدې کوئ دا خو هم د لاسو جوړ کړي دي، دا نه خیر در کولی شي او نه د نه شر د په کولی شي. ابو هریره سم شه ګورې چوکه به یې راواغېسته او نه دې پرېږدم. نو مور که ډېر هم بوډۍ وي د غزار نه مې خو په بچي وسبري او بچی ورته صبر کوي. څپېړه به یې کله وویسته، یو ځل کور ته لاړ، مور ورته غصه ده، وی ته بیا ناست وې د نبي علیه السلام نوم یې واغېسته هغه سره د خې توخې نه یې وویستې او رالې کور ته او تا د خپل پلار نیکه دین پرېښود او د پردي سړي دین دې قبول کړه. واپسې چوکه راواغېسته، ابو هریره ترې رامنډې کړې ځکه مور د مور به احترام کې. دا ورپسې دومره سرتیزه و لارې ته راووته، دې ته جومات ته را په منډه شو، هغه ورپسې جومات ته راله. حضرت ابو هریره رضی الله عنه راغی حضور پاک مبارک ته کېناسته، وی د الله رسوله زما د مور سره به څه کوو؟ زه خو چې کور ته ورشم نو ما ته سپکې وایي، تاسو ته سپکې وایي، خدای پسې سپکې وایي، وهي مې پرېږدي مې نه ټکوي مې، زه خو ورته غږ ځکه نه کوم چې ته وایې د مور احترام کوو د مور احترام کوو. اوس هم چې کور ته لاړم را سره جنګ وکړو د تېره وتښتېدم، دې سره به څه کوو؟ یا د الله رسوله زما د مور دپاره یې دعا وکړه چې خدای زما دا مور مسلمانه کړي، بل علاج نشته. دا خبرې کولې او دې کې مور جومات ته راغله، دومره زړوره ډاډه وه چې زوی پسې چوکه په لاس په جومات را دننه شوه او حضور پاک دغه وخت کې لاس اوچت که یا الله دا ابو هریره مور مسلمانه کړي. دعا وشوه چې دا څنګه راننوته، زوی پسې راننوتې وه، حضور پاک ورته آواز ورکړه وی بیبي څنګه رالې؟ ودرېده، حق دک ودرېده، چې څنګه رالې نیغه ودرېده او ودرېدو سره قدم را واغېسته، وی ما ته کلمه وښایه مسلمانېږم، زړه مې بدل شو. حقه ټیم کې خدای مسلمانه کړه چې دا د زړه نه دې اواز وکړه یا الله، نو الله پاک د بنده دعا دا بیا خامخا قبلوي، دا نه پرېږدي بیا د زړه نه وایي یا الله، د الله نوم دې واغېست. نو خدای پاک ډېر لوی ذات دی او په انسان ډېر انتهایي رحم کوونکی ذات دی، خو زمونږ دعا د زړه نه نه، موږ د خولې نه رټه جوړه کړې ده او ګردان هم جوړ کړی دی او ګوټه هم لګولې ده، د مور نه شروع کو په رشته دار وې ختم کو، دعا به د زړه نه کې زړه کې کنیکشن ډایرکټ الله سره میلاو کا، ځان خدای سره میلاو کا، متصل که ځان عجز الله لوی، خدای ز عاجز یم ته لوی ذات دی، خدای زه ناپوره یم او ته پوره، الله زه په غوښتو خوشحالېږم ته په ورکه خوشحالېږې، خدای دا کار مې بې ستا نه پوره کېږي دا به ته پوره کې. او دا زما یقین دی چې د ما دا خبرې اورې په ما د علم شته، په داسې مینه محبت د الله نه سوال وکړه خدای به سوال قبلوي. نو یو شرط د دعا دا دی چې د زړه نه بکې. دویم شرط د دعا دا دی رونو چې کوم سوال ته کې د الله نه دعا نه د ګناه مه کوه، د نیکۍ سوال وکړه. غل چې غلا لځي دا مه وایه چې خدای غلا لځم چې کنډر وکړم او کامیاب شم او څوک را باندې خبر نشي، دا په ګناه کې سوال دی. خدای دا لاټري مې اچولې ده د سود او چې دا شیخ مې راوخیږي، دا سودي کاروبار مې شروع کړی دی او چې په دې کې خو ډېرې پیسې حاصلې شي، او دا پردی بوساړی لازم چې څوک خو را باندې خبر نشي، د ګناه سوال به نه کوي، په دې الله خفه کېږي. دا عمل د ګناه نو د ګناه په عمل کې د خدای نه توفیق غواړئ. الله خو وایي دا کار مه کوه، دا سود مه کوه، دا بدعملي مه کوه، دا پردی ډاکه مه کوه، دا لاټري جواري مه کوه، او ته د الله دشمني هم کوې، د الله مخالفت هم کوې، خدای رالی هم کوې، ستا دشمني کوم او په دې دشمنۍ کې مې کامیاب کې څونه خطرناکه خبره ده. یو سړي ته مخامخ وایي چې تا پسې ډس کوم او یو کالتوس راکړه چې پکې درته واچوم، ابه خفه کېږي خو ما باندې ډزم کوې، ما نه کالتوس هم غواړه. نو ته الله باندې ډزم کوې، په خپل سوچ کې د الله زړه خفه کوې، ګناه کې ګناه باندې الله خفه کېږي، او بیا وایي خدای توفیق هم راکړي، داسې به چرې هم نه کوې، ناجایز سوال به نه کوې. حضرت موسی علیه السلام یو
امتی موسی علیہ السلام دراغه وی چې یاره د الله پیغمبر یو سوال زما د الله نه وکړه ځکه پیغمبر مستجاب الدعوات دعاګانې قبلېږي یو سوال وکړه چې زما متعلق په مستقبل کې راتلونکي زمانه کې څه کار کېږي چې زه ترې مخکې خبرېږم دا علم زما حاصل شي هلکه دا څه خبرې کوې وی نه که نه چې ما ته پته لګي چې په دې تجارت کې مې ګټه ده نو کوم به چې پته لګي چې تاوانې نه به کوم چې ما ته مخکې نه پته لګي چې دا فلانکې شی واخلم دا ماله بهتر دی نو اخلم به او چې راته پته ولګي چې دا اخیستو کې تاوانونه نه به اخلم چې دې کې خو زما ډېر لوی خیر حضرت موسی علیه السلام الله ته رجوع وی الله دا زما یو امتي دی او دغسې سوال کوي وی دې کې خیر نشته الله خیر دې زه درخواست کوم ولې قبوله ګوره پوهه که خیر یې پکې نشته دا د مستقبل څیزونه چې الله د انسان نه پټ ساتلي دي په دې کې ډېر حکمتونه دي دې کې خیر نشته دا دې نه غواړي الله خیر دی ډېر نږدې امتي مې دی خفه کېږي دې والا قبول که خیر دی ښځه قبول مې که د ده متعلق چې به سبا بل ورځ کوم کار کېده دی او پرې د مخکې نه خبرېده الله سوال قبول کړو یو ورځ ورته پته ولګېدله چې زما یو اس دی او هغه اس مې مري چهارشنبې په ورځ به مې اس مري دا پته ورته ولګېده دعا قبوله شوې ده زر اس بوت او منډی کې خرڅ کړ او پیسې جیب کې واچولې او راغې حضرت موسی علیه السلام سره خوشحاله دی هلکه ولې ګوره که نه تا خو چې په هغه دعا کې د خیر نشته دا د ما ته پکې څونه خیر ورسېد پته راته ولګېده چې اس مې مري نو بس خرڅ مې که پیسې مې نغدې کړې اوس کله چهارشنبې په ورځ چې په چا مې خرڅ کړه که د هغه مري او کله بل چا مري زما پس موسی علیه السلام هم حیران شو چې واقعي که چېرته دې سړي ته دا دعا نه وي قبول او دا علم نه وي حاصل نو اس به مړ او بلا تاوان به شوی یو څو ورځې پس ورته پته ولګېدله چې یو غلام دی هغه به د جمعې په ورځ مري زر غلام بوت او په منډی کې خرڅ کړ غلامان به خرڅېدل بیا راغې خوشحاله د پیسې جیب کې واچولې حضرت موسی علیه السلام ته وګوره که نه جي تاسو خو وی چې د دعا قبلېدو کې خیر نشته څومره خیر میلاو شو که دا ما ته پته نه وي لګېدلې نو بل ورځ به مې اس مړو نن به مې غلام مړو بله تاوان به مې شوی و پته ولګېدله خرڅ مې کړل پیسې مې نغدې کړو کله چا مري د هغې دې مري یو څو ورځې پس ورته پته ولګېده چې خالي په ورځ به ته مرې دا پته ورته ولګي دا شکر دی چې دا مرګ خدای د انسان نه پټ کړی دی که چاته دا پته وي چې ته به میاشت پس مرې او چې مري او وخت مقرري خو هغه په داروګانو او په ډاکټرانو نه ختمېږي نو کور کې به څونه لویه غوغا وه هر کور کې به غوغاګانې وي چا نه به د دنیا کار نه کېده ځکه دا مړي خو په کلي کې خامخا کېږي د چا رشته دار مري د چا تعلقدار مري نو میاشت مخکې به اجرو کې خلک ناستو تازیه نوتونو ته به ناستو نو دا غنم او ګني او جوار به دله چا کرل هلکه څه چل شوی دی یاره پلانکي کور کې میاشت پس مړی کېدو والا دی رورې مري پلانکي کې بله ورځ اوس هلته ځو ځکه د هغه ځکه مونږ خو د غم خادون اوزګارېږو نه دا خو هم را په سر دی د پلانکي مور بله ورځ میاشت پس مري او بل هغې نه به ډوډۍ خوراک سینګ کېده ګرځېدل به دې سینګ کېدل میاشت مخکې به یې خپې بړستن ته دننه کړی وې او لوی تعزیتونه به و قصې پسې به یې ولې میاشت پس به مرم دا خو د خدای ډېر لوی احسان دی نه به د چا نه کاروبار کېده نه به بچو سره مشغوله کېدله نه به د چا ډوډۍ تېرېدله او په ټول کلي کې او ځای کې به غوغاګانې به وې دا خو د خدای فضل دی او د الله احسان دی چې دا مرګ خدای د انسان نه پټ کړی دی نو درته پته ولګېدله چې خالي په ورځ خو به مثلا زه مرم چې دا ټکې ورته پته ولګېده په سړي ناوخته شو راغی حضرت موسی علیه السلام ته کېناسته د الله پیغمبره خالي په ورځ خو زه مرم ما ته پته ولګېدل موسی علیه السلام هله شابه ته خدای ته رجوع کړه او زما نیټه وروستو کې حضرت موسی علیه السلام الله ته رجوع کړه وی ګوره تا ته ما نه وي چې دې دعا کې خیر نشته دې کې خیر نشته که وی ګوره مونږ چې د یو انسان غلطي وکړي مونږ خفه کړي نو مونږ د هغه په سر یو مصیبت راغورځو دې وجنو مثلا دې ناجوړه کوو نو یاره زمونږ پې رحم راشي چې زه پرېږده یاره په کار خو دا وه چې دې مړ کړو خو زه رحم به پې وکړو دا لږ مال ولا برباد کړو تاواني یې کله غوندې
ګډه ولا مړه کو، چیلی ولا مړه کو، غلام ولا مړ کو، اس ولا مړ کو، لږ یې دړمن کو نو موږ وایو دا موله ډېره ده. نو د دې سړي په سر یو مصیبت را روانو، غټ مصیبت، د مرګ مصیبت. زمونږ پې رحم راغی. مونږ وی ځه په کار خو دا ده چې مړی کو، خو زه رحم پې کوو، اس به وله مړ کو، دړمن به یې کو، دا موله ډېره ده. نو ده ته خو پته ولګېده دعا قبوله وه، هغسې خرڅ کړه، دړ دې ونه لیده. نو هغه مصیبت یې بیا په دې سر د پاسه را روان شو. بیا پې زمونږ رحم راغی چې یاره نه وجنو، نو مونږ ته هغه مصیبت د په غلام ورغورځاو چې دا غلام به وله مړ کو، په دې به یې لږ دړمن کو، دا وله ډېره ده. نو غلام هم د خرڅ کړه. نو هغه مصیبت یې په سر د پاسه پروت دی، بل څه شته نه چې مونږ یې پې ورغورځو. نو بس ورته وایه چې اوس په کفن کې خپین غاړه خامخا به مرئ. که دا دعا د ده نه وه قبول، خو اس بیا مړو خبره خلاصه وه که نه، خدای دړمن کو، بس دغه دړ وله ډېر. نو د ګناه سوال به چرې نه کوې، که د الله خفه کېږي. قطعا به داسې سوال نه کوې چې هغه د خدای د دشمنۍ د کار سوالي، د سود د کامیابۍ، یا د دنیا د نور د نارواو د ګناه د سفر سوالي. دا سوال به د الله نه کوې، په دې الله خفه کېږي. نو چې الله په کوم کار خفه کېږي او په هغې کې د خدای نه امداد غواړئ چې خدای تا خفه کوم، را سره پکې امداد وکړه، دا د ډېرې لویې غټې دشمنۍ ته بړې ووالئ. دریم څه دي؟ دریم دا چې اسباب به خپل جمع کې، داسې به هم نه کې چې ته کار روزګار نه کې او بالښت ته ډډه والې ده وایه خدایه دا پټۍ خو کرم نه، خو ډېر غنم پکې راله زرغون کا. دا خدای کولی شي، دا نه چې نشي کولی، خو الله د دنیا نظام داسې نه چلی. ته به خپل کسب کې، ته به لاړ شي او پټۍ به واړې، غنم به پکې وکارې، سره به ورته واچې، برابر به کې، بیا به د الله نه سوال وکړي چې الله ما خو دا غنم وکرل، خدای ته پکې برکت واچه او ډېر پیداوار ترې راکړه. نو خدای به درله ډېر پیداوار درکړي. ولې؟ ځکه ډېر کله ته خلک غنم وکري نو زرغون نه شي، داسې ده که نه؟ او کله زرغون شي ګلی پې راشي، باران پت پې راشي، او کله بیا په هغه د غنمو چې هغه د ګل روزې شي، زول پې راشي، هغه ته وغورځېږي، پیداوار کم وکړي. نو ته به خپل اسباب استعمالی ګورې. دا به نه دی چې زه خو اسباب نه استعمالوم. دوه کسان په لاره ناستو، دوستانو، ورته پته ولګېده، یو نیک سړي ورته ویل نن د لیلة القدر شپه ده، بل ته ویل راځه که نن خو دعا قبلېږي. لاړل او د یو بیابان کې کېناستل او بله خوره یې را جمع کړه، د دنیا خوره، او څادر یې پرې واچو، او یو ته ښي طرف ته شو، بل ګس طرف ته چغې وي چې خدایه چې دا د سرو زرو غر شي، چې بس څادر ته مونږ لرکوو دا د سرو زرو غري. لګیا دي، یو هم چغې وي او بل هم چغې وي، او څادر پې پروت دی، په دې تمه دی چې نن خو لیلة القدر شپه ده، وره دعا قبلېږي، او چې څادر د دې لرکوو دا به لوی ډېرې وي د سرو زرو. چې سهار وختي څادر یې زوچت کړه، مقصې خاوره پرته وه. یو سړی پې په لاره تېرېده، دیو جاړي، یو د خاورې ډېرې دی، یو خوا نه ډډه والې ده، او بل خو یو بل ته شا کړي دي او جاړي. انیک سړی پې راغی، ورته لکه ولې؟ یاره وي بېګا دی لیلة القدر شپه ده، ماښام نم دا خاوره جمع کړه، ورته ونښتو او چغې وو خدای ته. دا مولیان وایي چې دعا قبلېږي، نو مونږ پې څادر واچو، ټوله شپه مجوله کړه، دعا خو زمونږ قبوله نه شوه. خاوره خو مغسې خاوره پرته ده. او ورته په جواب کې وایي وی دې کې به خیر و. لکه یو انسان ته ووایي نه وی دې کې به خیر و، څه خیر و پکې؟ همغه خاوره پاتې نو دې کې څه خیر دی؟ خیر خو بهلو چې دې نه سرو زرو چمان جوړ شوي، خیر خو به هغه وخت کې وی ګوره دې کې به خیر و. خیر په دې شان به و چې لاول خو خدای داسې کوي، تا له خدای لاس در کړي دي، عقل یې در کړی دی او خپې یې در کړي دي. نو چې سره زر دی، خو وختي د مال طلب پسې وځه او د خدای نه سوال وکړه، نو خدای به مال درکړي، خو خدای لاس پې در کړي دي که نه. ډېر خلک د سرو زرو مالکان دي او د دولت مالکان دي، او دا خو د مور د ګېرې نه ورسره نه دي پیدا شوي، دا خو دې محنت کړی دی، خدای ورته تاسو محنت کړو، الله به درکړو، دعا به هم کوله. او ممکن ده چې دا د خدای د سرو زرو ډېرې کړې وي الله کولی شي، نو بیا به په یو بل سره جګړه وه، تا به وي تا ډېره واغېسته، بل وی در یې راواغېسته، او ممکن ده چې درېیم در باندې در پېښ وی درېیم، او دواړه یې په دې ځای بېغمه کړی و، شی د نه هغه وړی و. نو هغه سي اسباب به خامخا جمع کې. او یو بزرګ دی، یو سړی لاړه، نو ورته وي ما ته دعا وکړه چې ما له خدای زوی راکړي. بزرګ ورته وي واده دې کله کړی دی؟ وایي واده خو مې نه دی کړی.
لکه واده دې نه دی کړی زوی غواړي نو که واده مې کړی نو بیا ستا دوا ته پکې ساجت و او بې واده زوی غواړو نو چې بې واده دې نه دی کړی نو ته څنګه زوی غواړی اسباب ته استعمال که خپل نو بیا هم الله داسې کوي چاله زوی ورکړي او چاله ور نه کړي یا ولمن یشاء اناثا ولمن یشاء چاله خو ذکور نارینه ورکړي او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله خدای دواړه ورکړي ویجعل من یشاء عقیم او څوک خدای شڼ کړي نو واده وکړه ته خپل اسباب برابر کا نو بیا د بزرګ نم دعا غواړه او بیا د الله نم دعا غواړه وی خدای مال زوی راکړي مال اولاد راکړي نو الله بدل اولاد درکړي نو اسباب به جمع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی حضرت مقداد رضی الله عنه دا صدق دا چیلے گڑی چیلے وی نو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ پاغی ماسخوتان او اگا پید فقیرانو لور کوا مسکین لمور دا پارا پری خودل نسی دکو یوزل ماسخوتان حضور پاک مبارک نا وقت تک حضرت مقداد رضی اللہ عنہ دا سوچو کو چیرہ کی دی شی پیغمبر علیہ السلام دا چا میل مشوی یا ممکن دا مانزن نیخ کور تتلی نا پیغ اسکل چی پیغ اسکل دا غیر نا پسی سوچ راغلی دی چی یار اسینا ما کو آگا پیغ خلاص کل ام اسکل اسینا نبی علیہ السلام محتاجی پیوتو چی ترانشی نو غریب لبیا خوب نورد اسینا غیر پیو پتا مراشی او پیخو موسکل نو دیکھ دا نبی علیہ السلام در آتلو کشے ہونے دیر پریشان دی غم جن دی نو ذری پزان بانے سادر واچو دا حضور پاک مبارک دادتو چاگه بچاله تکلیف نور کم عائشہ بی بی فرمائی کہ نا وقت بکور تراتا او من بودو نوی دا دروازے تنبا بے پدا سے طریقہ لرکر چی من بے نوی خولو او که چرتا با دا شپی دے پاسد او بہر تا بوتا نو تنبا بے پدار اس طریقہ کلاول او زنزیر بے پدا سے طریقہ کلاوو چی من بے نوی خولو که دا مانزا وقتو نو بیا بے پاسول دا مانزا وقت لبی بی بیانم پاسولی او که میلمه با میلمه بیم پاسو او چی دا سی بنو چاله بے تکلیف نور کو وی نا وقتو نوی حضور پاک تنبک ولاو کلپا قلارا غنده نوی یو کٹوی لورغی سری اچت که پکی پینو وی بلی لورغی کٹوی نه سری اچت که پکی پینو پی خو ماس کلیو وی ریز زیاد شرمنده ما ملامته ما چی گورا دا خو زیادی پیو زخو مورو ما خوی علیہ السلام نرازینو موسکل دا سا تکلیف غلطی میں اکلا وی دیکھے دا بلی دا سر اچت کا نو بلکم پینو وی دی نوی خولم او ازا سے پٹ پٹ پسادر کے وطا گورو وی دیکھے لاس مبارک اچت کرل او یو عجیبہ دوی اکلا وی خدایا کزا چا موڑ کلم نو خدایا تے موڑ کا دا سے نوی چا خدایا مالا پیرا کا اور یہ تکی تو گو رہے کنا کدا سی وی چا خدایا پیرا کم سے بدا خبرہ نو لیکن وہی چی یا اللہ کدا چا موڑ کلم کدا چا سیراب کلم نو خدایا تے موڑ کو تے سیراب کا مطلب دا دے اسباب پکی جمع کرل دا بل چی میں مڑی خدا بل میں سبب شو کنا چی دا بل اوبرا کئی خدای میں سبب شو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ہوئی چی دا حضور پاک دا دعا میں ہو رہی دا وی پویشو ما چی خدای بدے گرو چیلو کے اس پیرا پیدا کئی حالانکہ ماتے لگ سات مخ کے پیغشتی و غلان دیو چھوے وی بس صادر میں اغرد و ورمن نبکل پاگڑو چیلو دا حیانا میں حضور پاک مبارک سرستر کی مخامخ نکلے وی چی ورلم دا گڑو غلان دے او دا چیلو غلان دے رپایو نا ڈاکے وی یومیو لشلو کاسا میں تے ڈکا کلا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کچھ اللہ رسول واقع دا پیوس کر نو اسباب بجمع کے تدبیر بخپل کے دیر خلقی اگر تا تم راضی ہو ما تم راضی ہو بل تم راضی تیرا جی دعا رہتا ہو کا چھ ما باندے مالا خودے حج را باندے خودے ما خودے حج لبود خودے خو پدل کئی خو پشاڑاؤنا خودے نکی کنا خدای پاک دا مالٹی پا اونا فضل کئی نو پاکی مالٹی را پیدا کی خدای پاک دا بکیانی پا اونا کم مالٹی پیدا کولی چی خدا خدای نکی کولی شی خو نکی خدای دا غنم پا ڈندری کی غنم پیدا کی خدای دا سپلمے پا بوٹی کی غنم نہ پیدا کی کولی شی خو نی پیدا کی
دا خدای فضل نشي کولی، دا هم خدای کولی شي چې په بکیانه کې میوه پیدا کی، بکیانه کې درله مالټې پیدا کی، په بیره کې درله مالټې پیدا کی، په شنډۍ کې درله مالټې پیدا کی، په سپیدارو کې درله مالټې پیدا کی. داسې الله کولی شي که نشي کولی؟ دا فضل دی. لیکن خدای دا عادت نه دی داسې نه کوي. نو دا خدای دا عادت نه دی داسې نه کوي. فضل په هغه چا کوي چې څوک خدای ته ځان نږدې کړي. بېشک بغیر د خدای د فضل نه نه ده. د خدای په فضل وحج لځې، خو فضل ته ځان برابر کا کنه چې خدای باندې فضل وکړي کنه، چې ته پیسې نه راوباسې او داخله نه کوې، ځان د خدای فضل ته نه تیارې وایې په ما د خدای فضل وکړي، داسې نه کېږي. اسباب به استعمال، اسباب استعمال کا. ممکن ده یا به داخله راشي یا به دې را نشي، منظوري به دې وشي یا به دې ونه شي، ممکن ده ناجوړه شي او هغه ځای ته ونه رسېږي، ممکن ده بل څه عذر پېښ شي. نو ته خپله داخله وکړه، خپل اسباب استعمال کا، بیا د بل نم دعا غواړه او په خپل هم دعا کوه خدایا ما بیت الله ته بوځي، بل ته مو وایه خدایا ای پلان کی ما دپاره دعا وکړه چې ما خدای بیت الله ته بوځي، نو بیا به خدای فضل وکړي. دا خبره درسته ده. وی د خدای د فضل نه نه کېږي، خو موږ د خدای د فضل نه به تښتو، د خدای نه به فضل غواړو، د خدای فضل ته به سر ور مخامخ کوې که نو اسباب به جمع کې، ته به خپل اسباب اختیار کې، بیا به د الله نه سوال وکې، او که ته اسباب نه جمع کې او د الله نه سوال کې، هیڅ قسمه اسباب نه استعمالې او خدای زما دا کار وکړه، نو الله کولی شي خو داسې نه کوي، د عادت نه دی. بله دعا شرط سره چې موږ د الله نه سوال کوو دعا کوو، ادا دی چې نیکانو ته ووایه چې دعا دله وکړي، د نیک سړي دعا قبلېږي. حضور پاک له به صحابه کرام راغلل او ورته به یې وی د الله رسوله ما له دعا وکړه. حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام خادم دی، 10 کاله د حضور پاک خدمت کړی. د مور نوم یې ام سلیم ده. مور راوسته او پیغمبر علیه السلام ته کېناو، د الله رسوله وی دا انس تا خادم دی، دله دعا وغواړه. بعضې خلکو ته چې وویه که نه، دی وی چې وی ما ته دعا وکړه، دی به تا ته وی ځان د دوا قابل که که نه، ما نه سره دعا غواړي، ته په خپله خدای خو وینې او د خدای بندی که نه، او ځان د دعا قابل که. دا غلطه خبره ده. هر سړی د دعا قابل دی، خو بعضې وخت کې انسان په بل بروسه راشي، یقین راشي چې دی ما له دعا غواړي، هغه ما له الله قبلوي. نو حضور پاک ورته دا نه ام سلیم ته چې ام سلیم ځان د دوا قابل که که نه، ما ته ولې وی؟ نه نه وی ډېره ښه ده. رسول الله مبارک لاس اوچت کړ او حضرت انس ته 3 دعاګانې وکړې. خدای د ده په عمر کې برکت واچي او خدای په مال کې برکت واچي، خدای د ده په عمر کې برکت واچي او د ده په مال کې برکت واچي او د ده په اولاد کې برکت واچي. 3 دعاګانې وکړې. عمر کې خو یې دا برکت و چې د 100 نه عمر واوړېده او نه غاښونه غورځېدلي او نه یې ویښته سپین شو. د 100 نه واوړېده او ځوان زلمی و. دلې دا واړو بند کوه، دغه بند واړو مه کوه ټک ټوک. دا د عمر برکت شو، دا بس پرېږدو شو. د مال برکت یې دا چې په مدینه منوره کې د نورو خلکو باغونو به کال کې 1 ځل میوه کوله، د ده باغ به په کال کې 2 ځله میوه کوله. او د عمر برکت، د اولاد برکت یې څومره و. یو ځل ناست دی، وی زما بچي او نوسي وي دومره دي چې 2 کم 100 ته رسېدلي دي، او وی خدای دې پکې خیر واچي، نور هم چالو دي. نو د بل حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره لوی شخصیت دی. خلکو به حضور پاک ته د دعا درخواست کو چې ما له دعا وکړه. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مکې مکرمې ته روان دی، نبی علیہ السلام مبارک د عمرې په اراده حضور پاک ورسره د کلي نه بار د مدینې شریفې نه ووت، د لاس نه یې نیولی و داسې. نو چې د کلي نه بار ووت، نو رسول الله مبارک ورته فرمایي اخینا ای رورکې لا تنسانا فی دعائکا، ورې په خپله دعا کې مونږ هېر نه کې. نبی علیہ السلام حضرت عمر ته وایي مونږ په خپله دعا کې هېر نه کې. چېرته نبی علیہ السلام او چېرته عمر فاروق؟ دې کې مونږ ته دا درس پروت دی چې لوی سړی د رکوټي سړي نه دعا غوښتی شي، او دې کې مونږ ته دا درس پروت دی چې څوک عمرې او حج د دین ورسره جلب کولی شي، او دې کې مونږ ته دا درس پروت دی چې مکه مکرمه دعا د قبلېدو ځای دی.
لکه حضور پاک حضرت عمر ته وایي ګورې ورکې مونږ په دعا کې یې نه کوي، نو بل ته ویلی شي. باید سړی یو بل ته کې وایي هلکه د خدای نه غواړه، وایي زما دا خوله د غوښتو قابله نه ده، چېرې که نسوار پکې پراتی نو ممکن ده، وایي زما دا خوله د دعا د قبلېدو نه ده. دا خبرې غلطې دي. ته چې په دې خوله وایې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو د الله د نوم د اخیستو قابله ده او د پیغمبر د نوم د اخیستو قابله ده او د دعا قابله نه ده. دا بې سوچه خبرې دي. د هر انسان چې دی مسلمان دی د ده خوله د الله په در کې د غوښتو قابله ده. چې دی مسلمان دی د الله نه سوال کوي، سوال به له خدای پاک قبلوي. بیا د دعا یو بل ادب دی چې د دعا نه مخکې د الله حمد ووایه، الحمدلله ووایه، ځکه الله په خپل صفت خوشحالېږي. بیا لاسونه اوچت کړه، لاس پورته کړه. دا لاس ولې پورته کړې؟ دا حضور پاک پورته کړی دی. دی غټ دلیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا په وخت کې لاسونه پورته کړي. او اصل کې دا لاس مونږ دې له پورته کوو د دې دنیا کې دا څومره اعراض دي مونږ ته په سترګو نه ښکاري، نو د آخرت په دنیا کې د دې لپاره یو وجود شته، یو جوسه شته، مونږ یې نینو. دا مونږ چې نیکي کوو د دې یو جوسه شته، یو وجود خو مونږ ته نه ښکاري. دارنګې دا مونږ چې دا دعا کوو د دې یو جوسه شته، یو وجود شته او مونږ ته نه ښکاري. دا لاس مونږ دې دپاره اوچت کړه چې هغه جوسه وجود الله زما په دې لاس کې راوغورځوي. زه چې څه غواړم چې هغه زما په دې لاس کې راوغورځوي. دا مونځ خو یو وجود لري خو مونږ ته نه ښکاري، هغه وجود بیا خدای د قیامت پر ورځ په تله د میزان کې واچوي. دا یو وجود لري مونږ ته نه ښکاري. نو دا تا لاس اوچت کړل مطلب دا چې خدای زه څه غواړم دا زما په دې لاس کې واچوه. او بیا به د لاسونه په مخ راکاږي. ترمذي شریف په حدیث دی چې صحابه به لاسونه پورته کړل په دعا کې الله ته، ثم یمسحون بهما وجوههم، او بیا به دا دعا لاسونه په مخونو باندې راښکل. مخ د انسان بهترین اندام دی، شریف اندام دی. دا مخ د عزت اندام دی. په دې مخ دی د حیواناتو نه جدا پیژندل کېږي او د مخ په ښکلا یو بل نه تمیز او فرق راځي. نو دا په دې مخ راکاږه، دا داسې شوه لکه چې ټول وجود باندې دا شی راښکه. لاس پسونه اوچته، نو په عامو دعاګانو کې حضور پاک مبارک به لاس دومره اوچتول. مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي، وایي داسې لاس اوچت کړه چې ستا دا ګوتې ستا دې تندي ته مخامخ شي، دا ګوتې، او دا ورغوي دا تلي دا یې دې مخ ته مخامخ شي، او دا لې چې دې زړه ته مخامخ شي. دا مولانا عبدالحی صاحب لیکلی دي. داسې اوچت کړه. دا عام د حضور پاک د دعا طریقه وه. او کله نبی علیہ السلام په بعض دعاګانو کې لاسونه دومره مچت کړي دي، حدیث کې راځي حتی یرا بیاض ابطیه، چې دا طرفونو د سپینوالي مبارک به ښکارېده. خو دا هغه وخت کې چې باران به نه کېده او قحط به، نو په بعضې موقعو کې همیشه نه، په بعضې موقعو کې لاسونه دونه اوچت کړي دي چې طرفونه مبارک صادر به په سر او کلر کمیس به نو صادر به په سر کړی او کمیس په ځای البته وښویېده، نو طرفونه مبارک به ښکاره کېدل. نو کله کله دومره زیات لاسونه اوچتولی شي، لیکن په عامو دعاګانو کې به دومره لاس نه پورته کې. دغه طریقه شو. او اخره کې بیا درود شریف ووایه. دا د دعا د قبلېدو نښه ده. لاول د خدای حمد او بیا دعا د زړه نه، او اخره کې درود شریف. د دعا د قبلېدو بله ذریعه عبادت دی. اذا فرغت فانصب، چې عبادتو کې د هغې نه پس دعا وکړه خدای به یې دعا قبوله کړي. او بل ادب یې دا دی چې سړی قبلې ته مخ کړي، عبادت وکړه او بیا قبلې ته مخ کړه، او د نیمې شپې نه پس په اخره شپه کې خدای د انسان دعا قبلوي. حدیث کې راځي چې الله پاک د اخیري اسمان ته راکوزېږي. دا د الله صفت دی، مونږ ته مونږ عقل په دې کې کار نه کوي. نو الله په خپل آواز کې سوال کوي. څوک شته چې د ما نه وغواړي چې زه ورکړم؟ څوک حاجتمند شته چې وغواړي زه ورکړم؟ څوک رزق غوښتونکی شته چې رزق وغواړي زه وله ورکړم؟ څوک بخښنه غوښتونکی شته چې ما نه بخشش وغواړي او زه وبخم؟ نو چې الله درته آواز کوي او تا دغه وخت کې لاس اوچت کړل، بېشک خدای به دله دعا قبوله کړي. ښه بعضې ځایونه داسې دي چې په هغه ځایونو کې خدای دعا قبلوي. لکه د بیت الله نه سړی طواف کوي، یا حجر اسود ته سړی مخامخي، یا په ملتزم کې، یا د بیت الله دروازې سره، یا د میزاب رحمت د بیت الله لاندې، یا په صفا په غونډه، یا د مروه په غونډه،
یا د صفا مروه منځ کې چې منډې وې. او بعضې اوقات داسې چې هغې کې خدای دعا قبلی، لکه د جمعې په ورځ نبی علیہ السلام فرمایي چې د جمعې په وخت کې یو ساعت دی، هغه ساعت کې چې بنده د الله نه سوال کوي خدای پاک یې خامخا قبلی. ساعت خدای پټ ساتلی دی. څوک خو وایي چې دا امام یو خطبه خلاصه کړي او بله خطبه شروع کوي، وی دې وخت کې خدای دعا قبلی. خوله کې ویلی شي په خولې به نه وي او نه به لاسونه پورته کوي. څوک وایي چې کله امام خطبه خلاصه کړي او مانځه ته ودرېږي وي دا هغه وخت دی. او څوک وایي وی د مازدیګر د مانځه نه پس تر د ماښامه پورې دا ټیم دی، دې کې خدای قبلی. د لیلة القدر په شپه خدای پاک دعا قبلی. دا اوقات دي. نو د مارونو دا د دعا متعلق بیان مې درته وکړه. او مونږ خو ټول الله ته محتاج یو که نه؟ زمونږ یو کار ګورې بغیر د الله نه پوره نه دی. اختیاري څیزونو کې به هم د الله نه سوال کوې. که ته وایې دا کار خو زه په دې لاس کولی شم، بېشک خو دا لاس کې طاقت به دله څوک اچوي؟ الله به اچوي. که الله دله په دې لاس کې طاقت وانه اچوي نو دې جیب ته هم نشي دننه کولی، فالج به در باندې راولي. او په دې خپو باندې لکه دا دکان خو زه په دې خپو ځم نو دا خپې دله خدای شلی کې دکان ته پسه دی. نو که ستا کم کارونه ستا په اختیار کې دي، په لاس او په جبه کې او په خپو کې، هغې کې هم د الله نه سوال کوه، ځکه دا اسباب خدای پیدا کوي. په دې اسبابو کې دا طاقت او اختیار رب العالمین اچوي. په هر څیز کې ځان محتاجه ګڼه. او بل دعا کې به حدیث کې راځي دا دعا د قبلېدو بل شی درته وښیم، دا چې ستا به په الله یقیني چې الله زما را دعا قبلوي. دا بالکل د حدیث الفاظ دي چې ته د الله نه سوال کې نو د الله نه په قبلېدو یقین وساته. او داسې به نه وی، نبی علیہ السلام فرمایي وي په دعا کې داسې مه وایه چې خدایه که ستا خوښۍ دا کار راله وکړه، که دې نه خوښۍ بیا راله مه کوه. دا به نه وی. وی دا خو هغه چاته وایي چې د چا وس ني، وس یې نه وی، خدای خوښۍ راله وکړه او که دې نه خوښه څه مطلب وس دې نه، نو خدای پاک باندې څوک مجبور کې څوک نشته چې د هغه په خدای زورور چې د دې کار نه یې منې کړي. دا به نه وی ان شئته چې خدای که ستا خوښۍ نه، د نیکۍ کار دی، بس یقین ساته په دې چې خدای ته زما دا دعا قبلېدله به یې قبلوي. په الله یقین وساته. یو زنانه ده خپل خاوند ته وایي خدای وله زوی ورکړه. خاوند ته وایي وی سړیه د دې بچي په الله یقین نه پیدا کړم. وی څه مطلب؟ وی چې داسې یقین د ده جوړ کړم چې د ده دا پوره کلک یقیني چې دا ډوډۍ او جامه او مرګ او ژوند او صحت او بیماري ټول د الله په اختیار کې ده. وی ښځې داسې به څنګه وی که ته ما ته پرېږدې نو دا کار زه کولی شم. وی ښه در مې سپاره. نو دا مور دا ماشوم پټېني بچي ته وایي بچې ډوډۍ مونږ له خدای راکوي، بچې اوبه خدای راکوي، بچې جامه ګورې الله راکوي، بچې ژوند الله ورکوي، مرګ روغ صحت بیماری مرض دا ټول د الله په اختیار کې دي. یقینا هم داسې ده که نه؟ دا به یې ورته ښودل. بچې چې کله ډوډۍ غواړې نو الله تعالی سوچت که چې یا الله ماله ډوډۍ راکړه، نو کوټې ته ننوځه، کوټه کې به یې چېرته درته ډوډۍ پټۍ ښودي. مورې الله کم ځای دی بچې هغه مونږ نینې او مونږ اینې او مونږ یې نینو، دا صفت دی. او چې څنګه الله نه ښکاري ولې ډوډۍ درکوي هم پټه درکوي هم نه ښکاري، دا ولو یقین جوړوي. دې ماشوم چې به کله اوږې شو لاس پې اوچت که یا الله اوږې ماله ډوډۍ راکړه، نو کوټې ته به یې منډه کړي، نو مور به ورته چې ته پټه یې ښودې وه یا الماری کې یا په تاخ کې یا د بړستن تولی لاندې، نو چې سامان به ولټوم ډوډۍ به پکې راووت. اوږې ما تږې یم خدایه اوبه، لاس پې الله ته اوچت کړ، نو کوټې ته مې منډې کړې، نو مور به ورته چې ته منګي کوزه پټې ښودې څادر لاندې، ده به هغه اوچت کړه، هغه اوبه به یې وڅکلې. یا الله جامې راله راکړه، نو ده به کوټې ته منډې کړې، نو مور به ورته جامې چې ته پټې ښودې ده به راواغېستې. مور ورسره خواري کوي، دا یقین وله جوړوي. لکه څنګه چې مونږ نن د بچو یقین جوړو، مونږ وله څنګه یقین جوړو؟ مونږ چې سارې پاسو نو مخ وله زر ووینځو، مونځ خو نشته، مونځ نشته، او هغه د انګریزانو پرتوګ ورته واچو، او هغه لکۍ شاته د خره ویزان دی او مونږ یې وله مخې ته ویزان دکو. دا ورته ذهن کې واچو چې ګورې د عزت جامه دقه ده، دا نوره جامه د عزت نه ده،
دا د عزت جامه ده او د پیسو د ګټې جامه هم دا ده ګورې نوره نه ده دا سکول کې په پبلک سکول کې په پرتوګ او کمیس کې سبق نه ویل کېږي دې کې څه چل دی دې کې خو ناسته اسانه ده منډه پکې اسانه ده حیا پکې محفوظ ده دا لباس مونږ ولې غوره کړ دا زمونږ انګریز دونه ولې خوښ دی خپل پیغمبر هم نه دی خوښ زه ټیک د فوج او پولیس دپاره به ضرورت وي د هغې د منډې دپاره به څه ضرورت وي نو دا لباس یې غوره کړی دی لیکن ماشومانو ته څه ضرورت دی چې مونږ په پبلک سکولونو کې هاي او په یونیورسټو کې دا لباس شرط کړی دی دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي دې نه بغیر په میس ناسته نه کېږي په کورسۍ باندې دې نه بغیر علم نه حاصلېږي دا ولې مونږ د خپل بچي د مغرب د تهذیب تابع کوو او دا خپل بچي مونږ هلته ولې دغه کوو د پیغمبر لباس هم ولې نه دی خوښ لاول ورسره مونږ دا چل وکړو بیا ورته څه وایو بچی ګورې خرچې د خره کمی که نه ګورې غوږ یې د پرې کولو دی بل تربور ته دی وګوره دغه دی ګورې تعلیم یې وکړو او د دنیا پیسې ګټي او تکړه شه مونږ ورته ذهن کې دا واچو چې ګنې په تعلیم کې دا ډوډۍ ده علم پې وکړه سکول پې ووایه یونیورسټي کالج هر څه پې ووایه خو دا ورته ووایه چې ګورې بچې الله نه به ورسره غواړې ته به قابل جوړېږي خو ګورې د الله نه به ورسره دعا کې تا نه به ډاکټر هم جوړېږي خو الله نه به ورسره سوال کې دماغو کې طاقت به د الله پیدا کوي مونځ ورسره کوه اودس ورسره کوه ذکر کوه حیا کوه پرده کوه دا ورته وښایه ورسره مونږ هغه شی پرېښی دی مونږ وله ذهن په دې جوړ کړی دی که دا شي وي ډوډۍ شته او که دا نه ډوډۍ نشته بهر کې هغه مور هغه بچي له ذهن جوړی یو ځل یې مور چېرته رشتهدارانو کره تللی هلته ورته رایاد شو خو ما نه خو غلطي شوې نن خو مې هغه بچي ته ډوډۍ نه دی ښودی دا خو زما هغه ټول راس به نن فاش شي ابه راغلي او څونه به یې خدای ته چغې ویلي ما نه خو ډوډۍ یې او څومره به یې هغه پوټیني لاسونه الله ته اوچت کړي او څونه منځونه به یې کړي او څونه به یې کوټه دننه لټولي اوهو دا څه غلطي وشوه ما نه خو نن یېره شوې ده ما خو د ډوډۍ نه ده دا خو به د نن زما ټوله خواري اوبو ته لو شوه نن به د یقین پیدا شي چې دا خو به راته مور څه پټ کېښودل هسې خدای یادو دا خو مور یې ښودل نن مور نشته نه ډوډۍ هم نشته په دې منډه کې پړونې راواغې ځان پسې راکاږه او په منډه راځه چې خدای چې زوی مې نه راغلی چې ورته شی پټ کېږم چې راله اوس هغه ماشوم ناست دی بار بچې څنګه چل دی مورې نن خو ما له خدای پاک د نور کله نه ډېره ښایسته ډوډۍ راکړې ډېره ښکلې ډوډۍ څنګه بچې وی رالم سوال مې وکړه کوټې ته ننوتم څه نو بیا رالم چې خدایه وږېمه مدرسې نه رالم ډوډۍ راکړه لاس مې اوچت کړل چې لاس مې په مخ راښ کړل ورغلم کوټې ته مورې نن یې ښایسته ډوډۍ راکړې ته راشه خو ګوره تاله مې هم لږه پرېښې ده نور کله به یې تشه ډوډۍ راکوی نن ورپسې فروټ هم راکړي دي خوراکونه او نو ورپسې مشروبات ښایسته ښکلي جوسونه هم راکړي دي چې مور یې وکتل واقعي بچې دا د دې دنیا ډوډۍ نه ده لکه بی بی مریم له چې به الله ورکول انا لک هذا حضرت زکریا علیه السلام ورته وایي مریم دا د کمې رالل قالت هو من عند الله دا د خدای د طرف نه دي ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله چې وغواړي بې حسابه روزي ورکوي خو چې چاله وغواړي بس پیشه مور چې د ما د بچي کنیکشن ولګېد په الله یقین مضبوط راغی او په الله بروسه راله هغه ماشوم لوی شو خدای ته څوک جوړ کړ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دا لوی شخصیت ته خدای جوړ کړ نو حضور پاک فرمایي چې اسباب استعمال کا دعا د الله نه وکړه خو یقین په دې وساته چې دا زه څه غواړم ماله به الله راکوي دا یقین وساته ښه بعضې وخت کې مونږ وایو یاره چې مونږ خو ډېرې دعاګانې وکړې نه قبلېږي نو د قبلېدو مختلفې نښې دي کله چې ته څه غواړې خدای به هغه درکړي او چې کله یې غواړې په هغه ورځ به یې درکړي او کله به یې څه موده وروستو درکړي هغه وخت کې به د خیر نه او کله به هغه شي کې ستا خیر نه نو ابدا له خدای په هغې په ځای به د نه خدای ګناه ورجوي او کله به د له خدای دا دعا خیرت له وساتي په دنیا کې به په هغې کې خیر نه حدیث پاک کې راځي چې په بعض انسانان هغې له به خدای په آخرت کې ډېر لوی اجرونه ورکړي دی به خدایه دا ثوابونه کم دي ما خو دونه نیکي نه ده کړې وایي دا ستا هغه دعاګانې وي چې تا وایې نه قبلېږي نه قبلېږي ډېر ورځې رب درله ساتلی وي دی به وایي خدایه که زما ټولې دعاګانې په دنیا کې نه وي قبولې څه ښه به وه نو بعضې وخت خدای د آخرت له ساتي نو دعا به پرېږدې نه دا به نه وی چې نه قبلېږي د قبلېدو مختلفې طریقې دي کله د دنیا مصیبت به د نه خدای پاک رد کړي بعضې وخت کې سړی ذکر ډېر کوي درود شریف یو حدیث کې راځي وایي ته زما ذکر ډېر کوه 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 کوه
نو چې ذکر د خدای کې نو الله وایي زه ستا په حال خبردار یم، مفتو کې دعا به دله قبوله کړم. یو صحابي د حضور پاک نه تپوس کوي، وایي څومره دله درود شریف ووایم؟ وایي چې څومره ستا خوښي. وایي ښه نو چې زه نیم وخت به تاله ویم، نیم به ځان له دعا کوم. وایي ډېره ښه ده، خو که د دې نه هم زیات درود وی ښه ده. وایي ښه 2 سیټې به ځان له تاله درود ویم او 1 حصه به دعا کوم. وی دا هم ښه ده، خو که د دې نه زیات درود وی بیا هم ښه ده. وی ښه نو 3 سې به تاله درود ویم، 1 حصه ټیم به ځان له دعا کومه. وی دا هم ښه ده، خو که د دې نه زیات درود وی نو هم ښه ده. وی به ټول وخت به درود ویم. حضور پاک وی ښه نو ستا غم او ستا تکلیف او حاجت الله ته معلوم دی، به دله خدای مفتو کې پوره کړي. د مارو په دعا کې نه سستی به نه کوئ. خدای په غوښتو خفه کېږي نه، بنده په غوښتو خفه کېږي. الله په غوښتو خوشحالېږي او دمکی در کوي. وقال الله ویلي ربي وقال ربكم ادعوني، ستاسو رب وی ما نه وغواړئ استجب لكم، زه به هم دعا قبوله کم در به کم. بیا دمکی در کوي که نه قبله که نه سوال نه کوي. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، چې څوک زما د دعا نه چې د عبادت د کبر کوي او نه غواړي، سيدخلون جهنم داخلین، خوار او ذلیل به جهنم ته داخل شي. بل د دعا وخت کې پکای چې سړی وجاړي او که چاله جلا نه ورځي نو ځان د قصد جلاغونې کې شکل د جلا د اختیار کې. نو موږ ټول الله ته محتاج یو په هر څه کې. ګول زمونږ دا بچي رزق او زمونږ د عزت او ذلت او روغ صحت او مرګ او جوړه دا د الله په اختیار کې دي. چې الله غواړي هر څه ورسره شته، چې ونه غواړي اسم زمونږ نشته. نو د خدای نه هر وخت او په هره ګړی کې سوالونه او دعاګانې کوي. دعا کوي الله خدای مونږ له صحیح دعا توفیق راکړي. څومره دعاګانې کې م کړي دي خدای هغه راله قبوله کړي او د شرونو د مصیبتونو آفتونو هم پروردګاره په امن و امان کې وساتي. خدای چې څومره مریضان دي ته وله شفا ورکړي. خدای چې څومره قرضداران دي د حلال و فراخه رزق یې نصیب کړي. الله زمونږ د دواړو جهانو عزت نصیب کړي او د دواړو جهانو د رسوایو نه مو ساتي. خدای زمونږ بچي د ګناهونو او د لوفرو نه وساتي. خدای زمونږ مشران چې څومره وفات دي مغفرت یې نصیب کړي او زمونږ په حال رحم وکړي. خدای دا مسلمانان دا امت د جګړو نه وساتي، د حسدونو د فتنو نه مو ساتي او زمونږ په دې وطن کې د قرآن او سنت نظام راولي، امن و امان پکې راولي. او خدای زمونږ د زنانو په سرونو د حیا د پردې صادر واچي او د رسوایو د بې عزتې ژوند نه مونږ ټول محفوظ کړي. اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد دا دعا چې دا خلک وایي په دعا تنظیم بدلېږي او بعضې قسمونه دي دا پوره نه. دغه هم پکې لیکلي. دا هدایت الحق مولانا صاحب والد صاحب بیمار دی، الله دې ولا شفا ورکړي، خدای دې ولا روغ صحت ورکړي. موبایل کنیکشن او صارفینو لکه چې بیلنس ختم شي نو 15 روپۍ بیلنس ورکوي او کله 15 او بیا 4% بیلنس اضافي، دا سود کې راځي او که نه راځي. در حقیقت دا بعضې وخت کې دا خلک په دې موبایل کې دا بل شی مچې ایزي لوډ ورته وایي که څه ورته وایي، هغه یا کارډ هم اچوي. 100 روپۍ کارډ واچوي نو والله 15 روپۍ کمې رالیږي، 84 روپۍ د کار څومره وي. نو دا ته ټیکس کټ کوي، دا سود نه دی. یا که مسله خو خبرې دي، دا پیسو په پیسو نه بدلي، دا هغه د پیسو بدلون نه دی. سود هله راځي چې پیسه په پیسه بدلی او ته ورکې زیات او درکې کم. دا خو تا د هغه نه هغه د خبرې چې ته کوې د هغه خبرو ټیم دې ته په بیه واغېسته او د هغه خوره خرچه څومره ټیم در باندې خرڅوي او کله پکې څه ټیکسونه میکسونه وصولوي نو دې کې سود نشته. خلک په موبایلو کې ګانې او ډرامې ساتي، مونږ ورسره کېږي، خو دا لویه ګناه ده. په موبایلو کې ګانې او ډرامې قصې پسې او دا بعضې رنګونه داسې وي چې هغه د سندرو په طرز باندې وي، دا سخته ګناه او جرم دی. بعضې وخت کې مونږ مخکې یو ځای کې یو په دغه ولاړو په مانځه ولاړو او داسې ناشنا شی شروع شو چې ټول خلک یې ګډوډ کړل په هغه مانځه کې. نو دا ګناه کار مه کوئ. ګوره خدای دله وګونه درکړه، سترګې یې درکړې، د دې وګونو سترګو نه ښه فایده واله، هغه فایده واله چې په سه الله خوشحالېږي.